کوم ګرانو ملګرو دا وګورئ دا بیا یو ناخوشګواره واقعه پیښه شوې د سهار 4 بجې د چوتي پل چې کوم هغه پل دی د 2022 سیلاب چوړی دی نو اوسه پورې دغه سیلاب چې کوم دا پل وړی دا دغه شانتې پروت دی تیر ځل پکې یو ډرایور او یو کنډکټر هم وفات شوي شهیدان شوي نن پکې بل دغه واقعه تاسو وینئ دا ګاډی وګورئ دا پروت دی خو دلته د انتظامیې دا به هم دا ګیله کوو چې یاره تاسو روزئ او د دې ټیکهدار نه تپوس وکړئ او د دې ځای خلک هم ځایي خلک دي وایي چې دا بورډونه یې هم لرې کړي چې دلته کار روان دی نو کار خو د هغې خورا نومړه پوه شو چې یاره بورډ یې لګولي 10 کاله بورډ پروت دي په دې کار روان یا دا کار به کله ختمیږي نو ډیره د افسوس خبره ده او دلته ضلع انتظامیه د ای سی ډي سی هم ناکامي ده دلته چې کوم منتخب ناظم دی دا هم ناکامي ده چې کم از کم د ټیکهدار نه خو تپوس وکړی شي که نه چې یاره دلته سکول غواړي دا پل کله جوړول غواړي ګوهرشاه صاحب ابتدا وکړه خبره ختمه شوه 6 میاشتې کې به جوړ شي یا 8 میاشتې شو چې دا روان دی تاسو د حل ته وګورئ خو دا خلک پکې زخمیان شوي د هسپتال ته تللي دعاګانې به هغوی دپاره خصوصي کوو چې الله پاک کامله صحت ورکړي او دغه ماشومان دغه زنانه دغه وروڼه چې کوم زخمیان دي پکې الله پاک د صحت ورکړي خو د دلته د کوم ای سی ډي سی دی ضلع انتظامیه ده د هغوی دپاره د سوالیه نشان هم دی دلته به یو سوال بل هم وکړو چې د 10 کاله د پی ټي آی د حکومت دلته وشو او هغوی چې دي نو هغوی ترقیاتي کارونه دا حل دی یو پل چې دی نو د 2022 سیلاب چې کله راغلی دلته نو دا پل اوسه پورې جوړ نه شو نو دغه هم یو سوال جوړیږي دلته د خلکو په ذهن کې چیرې راکورټ پل دی کم از کم د 2-3 میاشتو پروجیکټ او هغه ته په 2-3 کاله کې نشي برابرولی نو دې دپاره د سوالیه نشان هم جوړیږي الله پاک دې د ای سی ډي سی له هم هدایت ورکړي خصوصي دغه ټیکهدار له کم چې دا غشت دی او دا مطلب دا دی دا ټیکه ورسره ده الله پاک دې له هدایت ورکړي هدایت دې په نصیب کې نه نو خدای دې ورته دغه شانتې نقصان ورسوي څنګه چې د 100 کسانو ته ورسېد ډېره مننه